بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وکیل څه پښتنو سره په خیبر پښتونخوا مختلف کومې علاقې دي ازلا دي از کې ظلم روان ده، خو بل طرفه عوام په خپل باندې هم خپل وړونو سره ظلم کوي. مختلف ذرای متخبره کړ دا په کورم کې کوم متاثرین دي هغه د حما نه ملويږي، روټي نه ملويږي، خلک دي په اوله مخکنه صدې کې مختلف سیمو کې کوم پته کېدلو او خلکو بقاعده قبضه کړې ده په کیمپ باندې. کوم خیمې دي هغه تل بغو ته ډېرې ملو شوې دي یا ورسره کوم زوی ده هغه ته ډېر ملو شو ده. کوم متاثرین راځي، کوم ارتیا متاثرین راځي سنټرل کورم نه او د خپل پرتللو کې ډېر جوت مشکل دي، ګوډ نه ملويږي، پیدل دا ووري دي، سړه ده، مشمون دي، زنانه دي، خمیل زنانه دي، ډېر په مشکل سره دي، ډېر په تکلیفونو سره دي، خو هغه باوجود کوم لوکل خلک دي، لوکل خلکو بقاعده په کیمپ باندې قبضه کړې ده. ډېر کوم داسې خلک دي چې حق نه لري څنګه خیمه وخلي، هغه باوجود هغه خیمې نیولې دي، هغه خیمو ته نوتلې دي، هغه بقاعده کوم غوتی لکه رجسټریشن هغه کړه د دې پر کړه مثال مو ته غاټه ملو شي په روان وخت کې، حتی کې د خبرونو هم راکړي چې کومه تیار مړی ملويږي، نغن کوم ملويږي په کیمپونو کې هغه نغن په صدې بازار کې خرچ ودی او خرڅيږي دا. زه به دا وایم چې د اول کوم د مو خپل غفلات مو خپل نکمی دا کوم اهل سنت په صدې کې مختلفو علاقو کې کوم خلک پدې کېږي هغه ته نه د پکور څخه هغه بقاعده خپل خونی شتو دي څخه ډیر مخکې رکوش شوی دي صدې ته مختلفو کومې د کوزه علاقې دي د ځکه پدې کېږي ډیر وخت راځنه پدې کېږي، خو هغه باوجود هغه یو الریډي ظلم روان ده، بن سفیر روان ده، ظلم روان ده اهل سنت سره سنټرل کورم کوم اوم ده هغه باندې یو اوله ډیر زیات تکلیفونه کې دي، خمیر خزر وتلې وړه مشمون وروتلو د څه زنانه شتوز ولا د څه زنانه شتو دي څنګه سره سړی نشته دي هغه وروتلو تور خپیر وروتلو مطلب پر خمنډي وروتلو کپڑے ډیر په مشکلو کې دي، ډیر په بور حالات کې دي، ډیر په تکلیف سره دي، خو هغه باوجود لعنت صفاو خلق بنتي بیا وانت لعنت صفاو خلق بنتي هغه سره دومره فکر نشته، خیال نشته، ستدو حق نشته، هغه باوجود ته خپل قبضه کوي په کیمپ کې یا ته حما خالی یا ته رشن خالی ته ویل خالی اول حالت مطلب کور ته حاضر اختیار متاثرین دي هغه په تکلیف باندې دي باید مو هغه سره مرسته وکړو نه کې مو هغه سره ظلم وکړو. وکیس نن ډېر جوت ظلم روان ده، انتهایی ظلم روان ده، کومه کیمپ کې ځای نه نشته، واشروم باتروم ډېر مشکل دي، هغه نشته دي، کمرې نشته، خیمې کامې دي، ډېر په بور حالت کې دي. دا خلک سوال کوو زری کوو او خلکو ته چې هغه خپل خونی شتو دي هغه باوجود هغه کم تر غلي دي سوال زری او ته کوو چې باید تاسو ستنه شایو مره سایو پردای رشان مره خلایو پردای حق مخورایو پردای خیمه مره خلایو دا سوال کوو زری کوو حتی کې دې هدا پوری چې بقاعده کومه تیار ماړې و ترسي متشرینو ته نغن کې ماړې و ترسي هغه ماړې صادق کې خارته شوی ده لکه دی حد پرې مو وګیو مو دومره لیوانیونیو مو دومره ظلم کوو چې د بل مړی مو رخلو هغه به مو صدق خرڅو چې مو دوی په گاډه وګو دا د مو هول دا ځکه خبرې زنه بل ته ظلم زیاتیږي، مطلب مو ته تکلیفونه راځي، ظلمونه رمته کیږي، د دې مو خپل عملونو د خپل ګناونو د خپل عملونو واجه ده. نو سوال کوو زری کوو چې څومره خلک یو سوال کوو بیا زری کوو چې کوم خلک یو هغه خلک څه حق نه لري چې کوم ولا هم دي ته حق نه لري هغه په صدیق یا په ارد گرد علاقو کې هغه پته کیږي هغه خو نشته دي هر څه برابر دي هر څه سیټ دي خو د 2 روپۍ غاټي پاره هغه بقاعده نه مالکی رشند رخلی خمار رخلی ټینټ رخلی چیچ رخلی هغه د سول کو زری کو چې باید د ما کوي دا ظلم ده د دوی ورځ ژوند ده باید مطلب مې ډیر په خې سره تیر کو ډیر مینې سره تیر کو بل مسلمان سره مرسته وکړو نه کې ظلم سره وکړو ولا د څه خبرونه شته دي د څه خبرونه راغلي دي سپ کیمپ کې هغه خلک هم داخل شوی دي ورنوتل دي قبضه پکړی ده چې هغه خپل خونشتو دي صدې پلا پر کیم پلا خپل د خپل په لکو کې خپل خونشتو دي خو صرف 2 روپۍ غاټي پر خېمې دي پر رشن دي پر او
هغه بقاعده نامې لیکلي دي، قبضې کړي دي. داسې مه کوئ، سول کوو زارۍ کوو ته داسې مه کوئ. دا ظلم زیاتېږي، دا ورځې نه بلې ته زیاتېږي. دا د مو صرف او صرف د مو عملونو او د ګناهونو وجه ده. نو سول زارۍ کوو ته دا کور پرېږدوئ، دا مه کوئ. ویلې څه کومه تیاره ماڼۍ راځي هغه تیاره ماڼۍ خرڅېږي. ویلې ته زه ویر شم، زه ماڼۍ ډېره راوخورم، زه حقداره نه وم، زه هغه ماڼۍ راوخورم بیا یې خرڅه کړم سادې کې. لکه دا شی مه کوئ، دا پرېږدوئ. ډېره بښنه غواړو، خو دا شی بالکل مه کوئ. انتهایي ظلم ده. باید چې موږ خپلو خویندو سره، وروڼو سره، متاثرینو سره ډېره زیاته مرسته وکړو، نه کې ظلم ورسره وکړو. مننه. السلام علیکم.